د تحصیل خودخیل په چنګلې کلي کې په کډر کې د ګیس جمع کېدو له کبله د وفات شوي څلورو ځوانانو جنازې په ابایي کلي چنګلې کې ادا شوې. په وفات شوي ځوانانو کې محمد قاسم، حامد علي، فسران غلام اکبر، نوید ولد جنگریز خان او د هغه د تره زوی ریسان ولد میر حسن خان شامل دي. د وفات شوو وروڼو محمد قاسم او حامد علي پلار غلام اکبر میډیا سره د خبرو په وخت ووی چې بیګا شپه زما زامنو په کور دننه په کمره کې جوړ د کډر صفایي کوله. غلام اکبر وایي چې زما یو زوی کډر ته کوز شو نو د ګیس د وجې طبیعت خراب شو. هغوی وایي چې بل زوی مې په رور پسې کوز شو نو هغه هم خراب شو. وایي چې زمونږ په چغو زمونږ ګاونډیان نوید او د هغه د تره زوی رئیسان راغلل او چې زما زامن یې راویستل نو هغوی هم د ګیس له وجې وفات شو. د وفات شوو ځوانانو په جنازه کې ایډیشنل اے سی خودخیل ارشاد خان، ناظم گلزار حسین بابک، وائس چیئرمین وی سی چنگلے محمد رفیق، ڈی ایس پی سرکل توتاله شیخ ولی خان، د چنگلے سکول سټاف، د سکول ماشومان او د کلی علاقې خلکو ګډون کړی وو. د جنازې وروستو میډیا سره د خبرو په وخت ناظم گلزار حسین بابک او ایډیشنل اے سی خودخیل ارشاد خان وی چې په دې اندوخناکه حادثې مونږ ټول غمجن یو او کوشش وکوو چې د غمزده خاندانونو سره پوره مالی مرسته وکړو. هغوی وی چې وفات شوي ځوانان خو واپس نه راځي، خو د داسې قسمه نورو حادثو نه د بچو دپاره به تحصیل خودخیل کې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 خدمات اخلو او انشاءالله مونږ په دې مت کې د ضلعي انتظامیې او اعلی چارواکو سره خبرې کړي. د چنګلې سکول استاد او د ملګري استادانو صدر راز محمد وی چې محمد قاسم زمونږ د سکول د 9م کلاس طالب علم وو چې بیګا په ناڅاپي پیښه کې زمونږ نه جدا شو. هغوی وی چې مونږ د څلورو واړو ځوانانو په ناڅاپي جدایۍ غمجن یو. په دې هکله د چنګلې وی سی وایس چیئرمین محمد رفیق وی چې داسې قسمه واقعاتو د مخنیوي دپاره پکار ده چې تحصیل خودخیل کې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 دفتر سٹارټ شي. هغوی وی چې بیګا د چنګلې ځوانانو اپنی مدد آپ ډیر کوشش کړي او څلور واړه مړي یې راویستلي. یاد دی وی چې د غلام اکبر کاکا یو زوی په 4م کلاس او بل په 9م جماعت کې سبق ویلو او د پلار سره به د سبزی په دکان کار هم کوو. د څلورو ځوانانو په ناڅاپي جدایۍ خړه سترګه د اوښکو ډکه او زړه غمجن و. جلفي جي چې مونږ کره کډرو هغه مونږ خالي کوو د صفایۍ لپاره، روژې لپاره. هغه زما د ماشومانو مونږ صفا کوو چې صفایي کوو نیمې د لړه د یو ماشوم ورته کته کوشو وی کته نه دا بوډا کومه چې بندر پای ولاړو نو چې څنګه کته کوشو بس هغه کته پرېوته. بل ورور ورته وی ولکه ورور مې پرېښود زه به ځم چې راوچتې کړم. هغه واپس لاړ، هغه ورسره هم پاتې شو. بیا زمونږ کور کې چغې سورې شوې، زنانه او خلک راغی. بیا ګاونډیان راغله، یو ګاونډي راغی ورپسې کوشو چې هغه ورپسې کوشو، هغه پکې هم پاتې شو. بل ګاونډي راغی، هغه ورپسې کوشو، ویله بل پرېوته، هغه ورپسې هم کوشو، هغه هم پاتې شو. بیا مخلوق بازار نه یو ځای بل ځای نه ګاونډ ټول خلک راوچلېده او بس بیا دا حالات کې دی له 7 منټه کې ګیس وکړو، هر څه بلا وه، بس دی مړه پراته بیا مړه ختم وو. کاکا نور بچي دې شته؟ نور بچي مې شته، دی نه بچي دا مشرانو دا مشرانو هغه نور واړه دي؟ نور واړه 2 کالو 3 کالو 4 کالو 10 کالو داسې اندازه. دغه 2 بچي مړه شو پکې. د دې نه مخکې دې وړو مور مړه شوه، هغه دا بچي دې ماتې شو. هغه اوس دا د بچي خدای واغسته. په دې غم کې برابر شریک وو. د شپې 12 بجې چې کوم دی ما ته خدای شته په خپله باندې اطلاع راله. په هغه ټایم کې کنسرن اسسټنټ کمشنر صاحب نن جنازه کوي دی ماشاءالله چې کوم دی نو دغه د حاضرو کنسرن تحصیلدار صاحب سره او د موزي پټواري سره بیا د ډیپټي کمشنر دفتر سره او خپل عملي سره 24 غنټې چې کوم دی موږ په رابطه کې یو. په دغه ټایم باندې چې حادثه راله نو ځان هم حاضر کړی دی او د کام خدمت هم دی او بالکل چې کوم دی نو غم دی په غي باندې په موږ باندې په شریکه باندې غم دی د الله تعالی طرف نه ده. په دې مشکل وخت کې خپل کام سره ودرېدل چې کوم دی دا یو ډېر لوی عبادت دی او الله حکامو سره رابطه کړې ده. څه مالي او دغه امداد چې کومي انشاءالله خپل भरपूर کوشش وکړو. اول خو موږ ډېر افسوس کوو چې دا یو داسې بدقسمته واقع شوې ده او 4 ځوانانو پکې خپل زندګۍ نه لاس انځلې دی. نو دې کې اوس موږ راغلي یو، موږ دې کې پوره کوشش دی چې موږ دیوله چې کوم ډیزاسټر والا پیکیج دی د هغې کې موږ دیوله کمپنسیشن ورکو
نو موږ سهار وختي ریپورټ جوړ کړی دی زموږ پټواري ریپورټ جوړ کړی دی اوس په انشاءالله نن موږ به دې کې کیس فایل پټ اپ کوو ډي سی صاحب ته اور ډي سی صاحب نم هدایت سار راغلی و چې تاسو کیس راولېږئ زر تر زره چې د دې مالي امداد وکړو نو دې کې به انشاءالله موږ نن به زموږ فایل پټ اپ شي اور دې ته به زر تر زره انشاءالله موږ مالی امداد چې کم دی کوم چې د ډیزاسټر پیکیج دی نو انشاءالله هغې کې چې څونه میکسیمم اماونټ دی نو دې ته موږ انشاءالله ورکوو د دې سره سره انشاءالله موږ ډپارټمنټ سره کیس ټیک اپ کوو چې دلته زموږ د ریسکیو 1122 یو دفتر هم خدوخیل لپاره منظور شي نو داسې څو واقعات وشو دلته نو انشاءالله د دې تدارک به هم وشي اور چې کم کې داسې ټرینډ سټاف به راشي نو عوامو کې به اویرنیس هم راشي اور دې سلسلې کې به دلته د هغې کافي فایده وکړي او انساني جانونه به بچ شي او د علاقې مشرانو سره زما خبر وشوله دوی وویل انشاءالله ځمکه هم ورکړي ځای به ول هم ورکړي نو موږ کوشش دا دی چې د دې خدوخیل په دې منځ کې سنټرل کې داسې پوزیشن موږ دغه کړو نو دې سلسله کې علاقې چې کوم مشران دي هغوی خو ډېر سپورټ کوي هغوی په خپله غواړي چې دا وشي انشاءالله دا به موږ زر تر زره به دا په دې باندې پروسس سټارټ شي اور سیکرټریټ ته به انشاءالله زموږ ډي سی آفس نه چې کوم فایل دی هغه به پټ اپ شي نو انشاءالله امید دی چې زر در زر به دغه کار وموشي انشاءالله واقعه ډېره دردناکه واقعه ده او دا یو هلک چې تاسو یاد کړه دا خو زموږ دلته د 9th د ساینس کلاس سټوډنټ و او ډېر شریف هلک او قابل هلک بس د الله له طرفه یو دا کوم نوجوانان چې نن په دې حادثه کې وفات شوي دي الله پاک هغوی بخلي دي شهیدان دي موږ خو ته د بخښنې دعا کوو خو مور پلار کورنۍ بلکې دا ټول کلی تاسو ولید په دې جنازه کې چې ټول کلی ټوله علاقه راغلی ده او دا ټول خلک چې دی دا سوګوار دی خفه دی نو الله دې زمونږ ټول قوم او ټول عالم دی خدای پاک د داسې حادثو نه وساتي الله دې ټولو خلکو حفاظت وکړي دا چې بیګا 12 بجې ټایم تقریبا دغه ټایم چې دی ماشوم د دې خپل کور کې د غلام اکبر بچیو دی په خپل کور کې دننه کمره کې دننه یو کډرو او دې ماشومانو هغې کډر له سر کولاو کړی و وی چې دا کډر روژه راله موږ را کډر صفا کوو نه دې ماشومانو د هغې نه اوبه راویستې او چې اوبې ترې راویستې نه هغې کې لږې اوبه پاتې شوې یو فوټ نیم اندازه دا ماشوم ورپسې کته دا یو کوشو چې دا اوبه به زه راوباسمه په لوښي کې به یې واچوم چې دا ماشوم کته کوشه نه دی پکې او دا آواز ونه که دی پکې وپات شه د پسې دا بل رور ورکوشو چې د دې یو نوم محمد قاسم و د دې بل نوم حامد علي و دا دواړه مرحومان ماشومان د غلام اکبر زامنو د موږ سره په تپه کې هم دي زموږ په محله کې هم دي موږ سره ډېر پخوانه پاتې کېږي چې غریبې کورنۍ سره تعلق ساتي نه دی د پلار یې بت واغسته خواته ګاونډ کې ما هغوی له اواز ورکړه او چغې ووالې زموږ په دې کلي کې چې دا کار خرې تاسو ووینئ چې دلته د قبر او زموږ په دې کلي کې د رسم رواج او یو بل سره د همدردۍ په هکله زه خپل کلي ډېره زیاته صفت کوم ډېره ستاینه کوم چې دا ډېر نران واړه دي ډېر نران ماشومان دي ډېر زموږ د دې کلي ډېر ښه تکړه خلک دي ډېره لویه ستاینه راغله چې په دې کلي بیا نور هغه ګاونډیان هغه ماشومانو هغوی ورمنډه کړه تکړه هلکانو دې کې یو ماشوم واده هم کړی و چې د هغې هلک نوم ریسان ول دی دغه میرسل خان دی د تور عباس خان کاکا زامن دی د میرسل خان له جنګریز خان له دا د هغه بچي و د دې یو نوم نوید و دا د جنګریز خان له لاس و دی دواړه ډېر لوی هلکانو د دې هلک نه هم لوی و د یو پکې واده هم کړی و هغه ماشومان هم پات شوي او یو کویدن کړی تقریبا لږ بګ 6 بجې اندازه جنازه را او دا حالات زموږ په کلي باندې نن ډېر یو درانه یو درون غم دی یو درانه سانحه په دې کلي باندې پرته ده لویه پریشاني پرته ده په دې کلي باندې او موږ خو نور هېڅ هم نه وایو ستاسو د دې دغه په وساطت انتظامیې ته د ټول حکومت ته ډي سی صاحب ته اے سی صاحب ته د نورو ته د خپلو واکدارانو ممبرانو ته هم خواست کوو چې موږ سره په دې سانحه کې جوخ شریک شي او موږ سره په دې دوک درک کې زموږ حمایت وکړي د نورو حادثو د روکتام لپاره ضروري نه چې ریسکیو 1122 دلته خپل دفتر خولو کی او بالکل دا ډیره ضروری خبره ده د لپاره اقدامات هم شوي دي ان شاء الله تعالی خدا ماشومان دغه ټیم کې زبر دا اواله ورنکم چې د ریسکیو 1122 په وجه باندې چې دا ماشومان څنګه دي کډر ته کوشي وي دي نه دي کې ژوندې وړو کې یو نه دي راختلې
دا ټول دننه وپات شوي دي او بیا زمونږ د کلي اپنې مدد اپ د خلکو هغه ټیم همدردۍ دومره کړي چې دا واړې رایستي دي دکل ته حجره ورسره خواته سري حجره ورته موږ وایو هغې ته یې را ماشومان کټونو کې کېښودو سپا را سپا یې کړه موږ ټول ورسره هغه ټیم دک تعاون دې خپل کړی دی د مزید حادثاتو د روکتام دپاره ضروري چې ریسکیو دلته بالکل جی منګه حکومت وک نه هم دا خواست کوو دا ډیره ضروري ده د ریسکیو 112 منګه د دې مطالبه کوو چې دا موږ ته پکار دي نور حادثات هم مخې ته راتلی شي اور لګېدی شي نور حادثات راتلی شي داسې د دې نه سیوا مسانحې کېدی شي موږ ته ډیره زیاته دا ډیره لویه علاقه راځي موږ خودوخیل ډېر پاسمانده خلک یو زه هغه ډګر ته تللی وم هلته ریسکیو هر ځای کې شته خو واحد په خودوخیل کې نشته موږ پر زور دا مطالبه هم کوو چې د ریسکیو ټیم او د ریسکیو دغه خامخا زموږ د علاقې خودوخیل لپاره منظور کړي شي